علیکم رورا. وعلیکم سلام. تا راته وروره چې د خر څنګه پته ولګېده؟ خر پته داسې ولګېده چې دا ګاډی به نور کله چې مخکې به چې د راغې میاشته کې ځل به دې راځي. دې به چې راغې دې به زما دې موبایل ته دوکان دی دلته به راغې ولاړ به مو څه ګپ شپ مې ولګاو. نو نن دا ګاډی چې روان و دا ګیټ هغه نه 2 منټه مخکې کلاو شوی دی. په خپله ټومیټک کلاو شوی دی لکه چوکیدار کلاو کړلی یو دم او دا ګاډی هلته روان و چوکیدار دې ولاړ و ډایرکټ بیریل وي چې تللی ګاډي شي دننه تللی نور کله چې دا ګاډی راته دی که شیشې میشې نه خو دا نن چې پکې ما وکته پکې دې ګاډي کې خر و معمولي غوندې مې لیدلی و. بیا ملګري ما ته ویل زه ډوډۍ راتلم کور ته ما دې خرې راویستې وکیله خره راغلی وي. وایي ته ما دې ویډیو راولېږه زه ایس سټرینګ کوم ته ما دې ته ایس سټرینګ مه کوې ایس یې بیا وویل چې دا کسان دا کوم کې چې کیم کسان دي ته بیا ویل دا تا ولې وي ما ایسې ته کار وکړو ایس چې ته ما یې دلته کې داسې خره راغلی تاسو راشئ زه ما دې داسې ثبوت شته مې ثبوت خو لا فعلا نشته مې خره راغلی راویستې دی ایس صاحب چې دا ویډیو ته ما ته راولېږه نو بیا موږ راشو خیري به کوو دلته ځو به نو ایس صاحب ته چې ما یو ویډیو ولېږه خالد چې حلال کړه چې دیم ویډیو ما ولېږله خالد ټوټې کوي ایس صاحب راغلی ما ته چې دننه موږ لاړو دننه بیا ګیټ کې چوکیدار باندې ماشین کوله خو خیر موږ دننه لاړو ایس صاحب دوه پولیسو نو خر موږ دننه وکته خر په خپل په سترګو باندې خر مطلب دا دی ستا مطلب دا دی چې دا خر د دې خر هېڅ چاته پته نه وه دا ستا هر څه ستا دې وجې وشله لکه ستا دې خلقو ته ووایې بیا ته هېڅ ته ووایې په کار ده چې د بډګام خلک او هېڅ چې تا له ډېر غټ انعام راکړي ځکه چې تا دننه د هغوی یو خبره لیک کړه بار تا ته اندازه ولګېده تا ته خبره ولګېده تا لکه دا هر څه چې نن میډیا باندې چلېږي دا ستا د وجې چلېږي لکه بلکل ایس صاحب له پکار ده چې ما لا یو واټ که نه راکړي نو خامخا د بډرام خلک مې د ګنده غوښو نه خو بچ که که نه بلکل دا مخامخ تاسو کتی شئ کیم ون مخه را او دا هغه کس دی چې دا نن په سوشل میډیا باندې دا خبره چلېږي نو دا د درې وجې چلېږي دا هر څه چلېږي دا د درې وجې چلېږي او دا درې دلې خره دا د شک دوران کې بیا اسی سے ترنګ کر دی یا ثبوت سره خبره کردا نن چې راټول خلک بچیرې دا د درې وجې بچیرې دا هغه شخص دی چې تاسو وپېژنئ او دا چې څوک د دې ویډیو ګوري هم دله ایوارډ ورکوي دله انعام ورکوي